اکثر چې مرګونه وشي د دې پولو د پټو په وجه باندې وشي. پټ ځای به پټ ځای ټوپکې به یې راوړي ولاړ به وایي تی پوله کېده تی برابر کا خو که دې رانه یو پوټ لاندې کو فیصله به په قیامت کې کوو انشاءالله. بس د پوله بس ته کېده ته چې څنګه پوله ږدې ږدا خو که دې رانه حق لاندې که نو فیصله به په قیامت کې کوو. پر دې حق در سره پیوست نشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مسلک امام یو مجوسی باندې قرض غیر مسلمه لاړ پسې د خپل قرض مطالبه یې کوله نو لار کې پیزار خاش چلته مجوسی ته غږ کو ناغه پیزار دې چې مجوسی په دیوال پورې راخ کو ناغه دیوال ګنده شو. چې دیوال ګنده شو نو اوس دې فکر کړي چې د دیوال څنګه پاک کما کدا اوس دې پاکوما نو خدا لیو به تیرو نړیږي نو چې دله زه دا دیوال څنګه پاک کم په دې کې هغه مجوسی روت. امام صاحب ته وایي ما ته لږ صبر وکړه. وایي چې دی خو قرض پسې راغلی دی. امام صاحب ته خپل عذر خیرخوا دغه بیانې ما ته صبر وکړئ. امام صاحب ورته وایي قرض خبرې به وروستو کوو ما ستا دا دیوال ګنده کړی دی زه دې فکر کیم چې دا به څنګه صفا کو اول دا صفا کم بیا به خبرې وکړو. هغه چې ولګېد حیران پاتې شو. ورته وایي امام صاحب ته وایي دیوال به وروستو صفا کې اول ما ته کلمه ووایه چې ما صفا کې بیا وروستو دیوال صفا کې. الله اکبر. ما اوس ولیده ښه هغه فکر کې دی د دیوال به څنګه صفا کوم ښه زه دې فکر کې د ګاونډي نه به دا دیوال څنګه لاندې کوم یو پوټ ځای به ترې څنګه لاندې کوم پوله کنم او دې پولې ته به څوک نږدې نشي بیا ښه دا پوله به څوک کیم نه دي ښه. موږ د ځان نه واکداران جوړ کړي خلکو له پولې ږدو یو له پکې سیډ وو بل له پکې ځان نم ټیکهداران جوړ کړي دي ښه دا ځان ته د آخرت پیټي درنول دي پیټي ښه پیټي درنول دې کې ځان نه ټیکهدار مه راغوه بیا خوشحالیږي رشته دار ته پکې لږه نفع ورکړي که نه ځای مې ولته لاندې که ځای دې لاندې که دقه پټې به دې په سټ پروت یو چغې به وایي په قیامت کې ښه نن دا یو پوټ تیل ته به اووه پوټه به دې په مرۍ پراته مرۍ ته به دې زوړني او چغې به وایي چې اغیثني یا رسول الله اغیثني یا رسول الله. ډېر احتیاط کو دې معاملاتو کې ګوره ډېر احتیاط کو ښه. د امام صاحب ته هغه وایي اول ما ته کلمه ووایه ما اول صفا کا بیا به وروستو زما دیوال صفا کې اول ما ته کلمه ووایه چې زه صفا شم بیا به وروستو دیوال صفا کړم. ما سره خو فکر و چې ته څه نه راغلی ته دې فکر کې چې زه به ستا دیوال څنګه صفا کړم. تا د ګاونډي د سوري نه څومره نفع اخیستې تا سره د ګاونډي څومره حقوق راوتي دي ښه. یو بزرګ باره کې راځي د هغه ګاونډي مجبور شو کور یې خرڅو د ورته ویې په څو یې خرڅوي په دومره قیمت ویې مه یې خرڅوه ستا د دې کور نه ما نفع اخیستې ده ستا د دیوال په سوري به زه ولاړ یم ته به د ګاونډي په بیټک کې ناست نه یې تا به د هغه د دیوال نه سوری نه اخیستې وی په دومره یې خرڅومه اقه پیسې راواغستې وی دا واله دی قیمت ته وی دا ستا اسې شوي او کور مه خرڅوه ښه ماتې نه نفع نن مونږ چې وورو چې ګاونډي کور خرڅوي نو ښه پسې تیلې ولګو چې دی د دې ځای نه ورک کم. الله اکبر. دا مسلماني نه ده ښه. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې کامل مومن نشي جوړې دی کامل مومن چې د سو پورې د ګاونډي د تکلیف نه نه محفوظ شوي دعوه دې نه کوي ښه ځان ته د کامل مومن نه وایي کوي د حجونه او کوي د عمرې خو چې ګاونډي ته په تکلیف کې دی نبی علیہ السلام فرمایي دا کامل مومن نه دی یوازې په سجدو باندې خلاص نشي ښه د خلکو حق به د سره تړلی ښه. خیر الناس من ينفع الناس په مخلوق کې غوره هغه دی چې خلقو ته ترې نفع ورسیږي. ډېر ګزاره خلقو سره کوئ د آخرت پیټي ځان ته نشم درنولی بس اوس په یو پوټ ځای خبرې د دیوال د یو لویش ځای خبره وي ځان ته د آخرت پیټي نشم درنولی ځان دا لاسه کوې داسې بی ولیدلې چې خرڅ کړی دی پیسیز خو انتقال کړی پسې نه دی ښه او دوباره یې ترې د هغې ځای پیسې واخیستې دوباره
بس تیار اوسېږه ښه که جریب ځای نو په دې جریب کې به پټ پروت او په سټ پورې به دې نښتې او چغې به وایي چې اغیسني یا رسول الله. نبی علیه السلام به وایي لا املک لک شیئا، نن دې مالک نه یم. ته دې ته خوشحالېږي چې 2 ځله مې ته پیسې واغوستې، غریب دی